توجه به غواړم جی. جی بالکل بالکل. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه سهیل باچا یم او زما سره نن په سټوډیو کې چې دی نو انجینر شرافت علي چې د بریکوټ اوسیدونکی دی او زما سره د قطر نه ګل نواب چې هغه د ال ابراهیم اونر دی او په قطر کې چې دی همیشته پښتنو له هغه روزګار هم ورکړی دی او د مانیار اوسیدونکی دی. زموږ سره په لږه شیبه کې د یونایټډ کینګډم د لوی جرګې چیرمن قاضي فضل علي صاحب چې د بی بی سی سابقه کارسپانډنټ هم دی، هغه به هم زنګ سره په لاین او نن زمونږ چې کومه موضوع ده نو هغه ډیره مهمه ده چې کم موټروی چې دی د سوات دپاره منظور شوی دی نو د هغې مونږ د صوبایي حکومت ډیره زیاته شکریه ادا کوو. عمران خان او محمود خان چې کوم وزیر اعلی دی هغه د دې ځای د سیاحت د ټوریزم دپاره چې دی نو هغه یو لوی کردار لري. خو دا وخت په هغې څه شک و شبهات دا دي چې هغه روډ چې دی بالکل د شورګر باندې چې دی بالکل په شورګر باندې وځي نو په هغې باندې د زمیندارو او دلته د ځایي خلکو ډېر زیات الیګیشن دي او دغه خلک دا موقف دا د رزق پلی چې دا روډ د سیند په غاړه وځي. نو دا وخت به زه د موقع نه پیدا والم چې انجینر شرافت علي دلته د بریکوټ د هم په دې حواله باندې به د انجینر شرافت صاحب موقف والو چې دوی څومره کم سټرایک کړي وو په هغې کې څه مخې ته رالو او د دې روډ دا کومه نقشه چې دا نو دا ولې سیند ته نه کېږي چې دغه ځمکې بچ شي، زمیندار د لوی نقصان نه بچ شي. انجینر صاحب ستاسو په دې څه موقف دی او تاسو د کومه حده پورې کامیاب شوئ؟ سهیل صاحب اول خو ستاسو مننه او ګل نواب صاحب ته او ستاسو ټول ټیم ته سلامونه پیش کوم او کتونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه. د کوم پوری چې موټروي خبره ده نو په دې کې څه شک نشته چې موټرویز یا روډ چې دی د یو علاقې د ترقۍ اولنۍ سیړۍ او خاص کر سوات دی. سوات خو تاسو ته پته ده دې ته سویزرلینډ هم وایي او دا خو د جنت یو ټوکړه ده او نن سبا تاسو وګورئ ډېر ملکونه داسې دي چې هغه صرف په ټوریزم باندې هغه خپل ملکونه چلوي. نو روډ چې دی د ټوریزم په حواله باندې ډېر مهم دی او ډېر اهم کردار لري. خو د سوات ځمکه تاسو ته پته ده چې سوات ځمکه ډېره کمه ده، یو طرف ته هم غر دی بل طرف ته هم غر دی، په منځ کې سیند دی او سیند هم بې قابو دی. کله یو طرف ته د خلکو قیمتي ځمکې وړي، کله بل طرف ته د خلکو قیمتي ځمکې وړي. اوس حکومت د موټروي سروې شوی ده، نقشې راغلی ده او تقریبا ټنډر هم شوی دی. خو زه به تاسو دا ووایم چې په سوات کې چې دی په 75-76 کې فوټوار شوی. په فوټوار کې ډېرې ځمکې دي چې هغه شړو ځمکې لیکل شوي وي. د شړو ځمکو ریټ یو شاني او د آبادو ځمکو چې دي هغه ریټ بل شاني. تاسو ته به یا دا علمي یا به نه کله چې په لاهور کې دغه وته دغه گرین موټروي چې وکنه گرین لاین نو الته هغه دونه قیمت لګولې او چې خلکو وی چې الله دې کی چې دا گرین لاین چې دی د زما په ځمکه راشي ریټ خو دلته تعالی ریټ نه درکې. یعنی فرض کا کم چې د مارکیټ ریټ دی هغه زمیندارو ته هغه د ځمکو مالکانو ته ملاویږي نو هیڅ دغه پکې به نه، هر یو کس به په خوښه ځمکه ورکړي. خو دلته ستاله ځمکه په اونې پونې باندې اخلي. یعنې د یو ځمکې ریټ چې 1000 روپۍ نو تاله 60-70 روپۍ 80 روپۍ 100 روپۍ 150 روپۍ درکوي. نو دا خلک چې خفه دي نو د هغې مین وجه دا هم ده. بله خبره دا ده چې دا چې دا روډ چې کم ډیزاین شوی دی تاسو ته پته ده چې په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی او سیلاب چې څونه خور شوی نو دوی په هغه لیول باندې دا خپل سروې کړې ده چې خدا نه خواسته 50 کاله بعد 50 کاله بعد یا کال بعد بیا دا سیلاب راشي نو کم از کم چې دا موټروي چې دی دا تی محفوظ وي. نو په دې وجه دو د سیند لا کم از کم په ځینې ځایونو کې چې 700 میټر په ځینو ځایونو کې د دې لا زیات د سیند لې دا روډ لري کړی دی. او په دې کې زه تاسو ته یو بل خبر وکم. فرض کا
دا کوم ځمکه چې د موټروي له د سیند طرف ته راغله نو دا به خو تباه بشي دا به د خلکو له ټیک ضایع شي دې پاره چې هغه ته خو به یو تګ را تګ نه موټروي تاسو وګورئ کنه نو هغه ته کانټادار تارونه ولګي او چرته هر 6-7 کیلومتر بعد یا 10 کیلومتر بعد انټرچینج وي نو د پاړی خلک به بیا ځي منګور ته په منګور براته ویږي او د پاړی خپل ځمکې ته برازي نو زما سره خیال دی چې موټروي ښه خبره ده خو زما چرته حکومت په او زما په اوس کې وی کنه نو ما په دې سند په دې ملک کې دا 30-40 کیلومتر چې دی کنه دا بریج اچولو او بس دا هغه د پاسه بس دا موټروي تلی و زمکه په چت شوی د سټیل خپل دا کم چې دا پل چې و دا به د سټیل یو شاکار بو یو نمونه بو او د خلکو انجینیر صاحب ځان سره دا وختي ګل نواب صاحب هم ملګری دی په دې پروګرام کې او ګل نواب صاحب چې په قطر کې مزدوري کوي او په دغه مانیار کې هم په دغه ځمکو باندې چې دی دوی په دغه کې لوبي کړي دي په دغه ځمکو کې چې دی نو دوی یو طرف ته غر دی بیا د مانیار لږ ځمکه ده بیا سیند دی بیا بل طرف ته غر دی د دوی نه تاسو کو ګل نواب صاحب دا راته وایي چې تاسو دغه ډېر لوی مهنت وکړو دلته ځمکې چې دی په هغه کې تاسو پیسې انویسټ کړئ څنګه چې شرافت صاحب وایي د هغه ځمکو معایزه چې دی هم هغه شانتي نه ورکول او یو لوی د سیند سره سپیس موجود دی او دا روډ چې دی دا بالکل په شورګر په منځ کې ځي نو تاسو په دې باندې څه خیالات دي تاسو خپل خیالات زموږ سره لږ شریک کړئ السلام علیکم سهیل باچا تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ خپل دومره عزت راکو ټیم دی راکو موږ دې په دې پروګرام کې شامل کړو زه تاسو ډیر زیات شکرګزار یم انجینیر صاحب تاسو ته خپه تفصیل سره خبره وکړه زموږ د غریب خلکو د کم چې خانان دي دغه په دقه ځمکو باندې دي او نن سبا آبادی سي واشوي د خلکو په هر مزدورانه کړي دي ځان د ځمکې اغستې دي په غر کې یو سړی هغه دغه نشته چې سہولت نشته چې غر ته گاډه وخی چې خدغه دغه پټو ته مونږه د قسمکو ته په انتظار یو چې د دې کړه تور روان ځمکه دغه و چې په دې کې موږ کورونه جوړ کو څنګه بچي زمونږ رونه زمونږ ترونه دې تمګه شیپ شو نو دا موټروي خو دې چې دا خو چوتو می دې ته بیا د کوم ځمکه چې پاتې شو نو دا بیا هم لکه پزول لاړه نو څنګه چې انجینیر صاحب وایي چې دا پسین په غاړه باندې جوړ شي نو البته به د ټوریزم د پاره پارکونه جوړ شي کاروبار به شروع شي ځمکه به موږ ته بچت شي سین به زموږ کنټرول شي نو زموږ د غریب خلکو د ځمکه به موږ ته بچت شي نو په دې کې به کم سے کم خلک چې د خپل بچو لا خپل مسول خپل مدغله رونو لا دغه غیله بچی دي کورونه مرونه جوړ کړي نو د کورونو کې بدارش او دغه به زموږ د امینه محبت دا بم سیوا شول خلک تنگ شوی د په کورونو کې زه نشته په یو کمره کې د بچو سره د سره خلکو دغه کوي نو خاص کر د مانیار د طرف زو تاسو دا وایم چې د مانیار ډیر کم جایداد دی زمکه کم ده نو هغه چې په دې منځ باندې راغی نو زمکه تی دغه ونیوا زمکه تی ټول روډ ونیوا موټر ونیو په دې کې بجالي په دې کې په پټواري په دې کې په ډبل روډي بیا به دا 100 فوټه دنګي نو هغه زمکه خلاندې په خطه پاتې شوې نو د دې د وجه د خلک د مشران چې راوته دي د خدغه چې راوته دي د دې د وجه موږ ځکه په دې باندې دا اکشن اخلو چې دا زموږ خلکو د انتظار او چې دا موټروي دا روډ دا خبر ختم شي چې د ازمکه تور روانه شي موږ به ځان بچول موږ به ځان کورونه جوړ کړو نو دا ګلنار صاحب دا ته وایي چې ستاسو چې د په قطر کې هم یو لوی فورم موجود دی د پښتنو یونټي موجود ده ستاسو امبیسي ته ایکسس دی په خپل د تحریک انصاف د زړه نه چې د په قطر کې کار کوي عمران خان چې د تاسو په مختلفو وختونو کې سپورټ کړی دی هغه سره یو مالی مرسته هم کړې ده نو ستاسو دا غږ چې د عمران خان ته نه رسیدلې یا ستاسو دا غږ چې د دا تاسو لا نه پورته کړی دا موقف ستاسو هغوی ته مخې ته تللی دی او که نه نو سهیل باچا تاسو ډیره مننه تاسو په دې کیمرې په وصیت باندې بمونږ چې دا غږ دا تاسو په دې کې لاس ته او تاسو دا کوم خدای د خپل کاروبارو کې شامل یو ک عمران خان صاحب ته زما سره وسوم نمبر دي کې میسج وکي نو هغه ته نه رسیدي میسج جواب نه راځي زموږ د خلک دغه هغه ته موږ نشو رسېدل غوسه د کیمرې په وسطت باندې موږ چې دا خبر وای چې هغه ته ورسي او د محمود خان ته ورسي مراسید ته ورسي نو په دې باندې چې څنګه تاسو په څنګه انجینیر صاحب څنګه پیسو په هم چیرې د خلکو د دومره غټ نقصان دی نو لې دا غو ته پته نه ده
خدا غږ رسولو د پاره موږ مراد سعید او موږ ډاکټر امجد صاحب او موږ د خپل مشران دي سملې ته رسولې دي چې تاسو به زموږ د غریب لپاره د حق چوتوي نو په دې کې د مراد سعید سره خبرې شوې دي د محمود خان پسیم خلک تللی دی د تاسو د کیمرې په واسطه باندې خلک راوته دي احتجاج هم کړی نو دا غوته رسیدلی نو پکار چې بده باندې اکشن واخلي ها انجینر ګلنار صاحب تاسو زموږ سره اوسئ انجینر صاحب دا راته وایي چې کم تاسو د بریکوټ جرګې د اړخه کم دلته کې آل پارټي کانفرنس شو پاغه کې مختلف سیاسي خلکو هم ګډون کړو د ځمکې مالکان پکې هو او سره سره زمیدار چې دی هغه پکې هو نو دغه زمیدار او چې دینو د ځمکې مالکان نه زیات پریاد کوي چې دا غوي د دوی د بچو رزق ته شورګر دا پیاس پکې کوي ورچی پکې کیږي نو تاسو چې کم اوپینین مخې ته راغلی وازنګ سره لک شریک کوي چې یاره د خلکو خیالات څه دي کدا ځمکه تلاړ شي دوی بس کوي سهیل باچا صاحب تاسو ته پته چې د دې یو وفد د مراد سعید سره په اسلام آباد کې هم ملاقات شو او هغه ته وی چې دا خبره مخې ته بوزما خو دا د هر خبرې دي دا د سی په وړي سطح باندې دا خبرې نه حل کیږي دا یو غټه منصوبه ده او د دې شاته مخکې د دې شاته 15 شپږ کاله په دې باندې کار شوی دی سروې شوی دی بیا بل خبر برته دا وکما چې ځینې خبرې دي چې هغه حکومت چې دی هغه هونه شي کولای ځینې خبرې د حکومت د وس هونه نو زوبه دا وېما چې لګیا دي خلک راوتی دي زونګه قومي جرګه د کمشنر صاحب سره هم ملاو شو بیا په احتجاج هم کړو خو دا یو خبره تاسو په ذهن کې دا واچوي چې دا مسله چې دا قانوني نه ده حقیقت چې کم دی دا چې د چا په ځمکو باندې چې دا روډ دي وای په چې په کم ځای باندې ور بلیږي نو دا ګوره دغه ګلنواب دلی دي تو په قطر کې مزدوري کړې ده دلته ځان ځمکه اغست د دوله فرض کړ ځمکه زی او په اونې باندې دته په سونه تکلیفي او د مانیار ځمکه نور په ټولو ځګونو کې توروران ایشونه شوی او په مانیار کې د وسه پوری توروران ایش نه دی شوی دا بالکل مهمه خبره ده بل تاسو وګورئ چې د مانیار ځمکه د سونه د مانیار په د ورغالي امر دون لګه شان ځمکه ده اسونه قیمتي ده مانیار کې چې تو د کورز مکاله نو تاسو په 2-3000 روپے فوټ باندې د کورز مکه نه ملويږي آیا د حکومت د ځمکه اخلي د 3000 روپے فوټ والی چرته حکومت په 3000 روپے فوټ والی یقین کې دا ټول خلک بولور کی ځمکه د برج هغه بلځي کې ځمکه والی ځانا خو د ټول خطرناک خبره ده چې د ځمکه پونه ریټ باندې زی په صحیح ریټ نه زی دا خبره ده چې انجینر صاحب کومه وګورو د تانه په کم حدود کې چې دا تانه ایجنسی چې کومه ده پاغه کې چې دا روډ کم انشور ده د چکدرې نه نو بالکل هغه چې د سین نه 300 فوټه چې دی هغه اخوا دی او بالکل د شورګر په منځ کې دی بیا د شموزو په حدودو کې چې دی نو هم د شورګر په منځ کې دی بیا کومه وګورو د پارړای په حدودو کې هم د شورګر په منځ کې دی نو د حکومت سره یو لوی وسایل شته د هغه سره ماشينري شته حکومت لا الله تعالی چې د طاقت ورکړی دی او د دې منسوبې ته د سواد خلک ډیر زیات خوشاله دي تاسو خبره وکړه چې یو خاص طبقه د دینه متاثر ده نو د دې خاص طبقه سره چې دینو دلته زمیدار چې دی دا یو لوی فیملی سپورټ کوي د دې ځمکو نه چې دی هغه پیاس پکې کوي هغه پکې چې دی وريجي کوي نو باید دا خبره چې دا دلته کې دا ټوله طبقه د دینه متاثر کیږي ولی چې دا ځمکه به بالکل په مل نیمه شي او د دې دنګواله چې دی 18 فوټ نو تاسو په خپل انجینیر یې دې خبره تاسو لک فکر وکړئ چې یاره دا دورونه به هم جدا شي کلی به هم جدا شي نو دا به یو لویه مسله جوړه شي دا خاص طبقه خبره زه په دې نه کومه چې دا د خاص طبقه مسله ده دا مسله د ټول سواد ده زویم چې دا زور په دې نه چې دا مخصوص خلک ډیلر احتجاج راوځي مخصوص خلک چې د چا ځمکې دي دا چې ټول د ټول عوام مسله دا ټول سواد راوته وي نو هغه به زور اغستو زما مقصد دغه دی چې په دې وجه باندې دا زور ناخلی صرف کم چې د زمکو خاوندان دي
ما خو درته وی کړم چې په کوم ځای باندې اور بلیږي هغه ځای سوځي صرف هغه خلک راوځي نو هغه دونه نه دي کنه یعنی د سوال چې څونه خلک دي نو دا کوم ځمکه چې زینو دا به د 5-10% خلکو نه نو دا 5-10% خلک روډ ته راوځي نو هغه دونه زور نه اخلي چې دا د ټول سوال خلک ټول سوال راوته کنه نو بیا په مسله وا او د کوم ګل نواب صاحب لرازو جی انجینر صاحب ګل نواب صاحب لرازو ګل نواب صاحب درته وایي چې کله تاسو مومنت کوي او د رشکای انټرچینج سره د کرنل شیرخان سره تاسو د سواد په موټروي راځي نو یو خپل ټنل تاسو له مخامخ راځي یو بهترین روډ راځي نو کچری دا روډ هم د سین په غاړه شي نو د ټوریزم کې به هم اضافه وشي او د دې یو خاص پم پد وشي نو تاسو پکې دې خبرې ته غور کړی دی چې یاره د دې د سین سره پتلو باندې به ټوریزم یا ټورست چې دی هغوی له به نور هم خوند ورکړي سهیل باچا دغه خبره تاسو ته انجینر صاحب هم کړه ما ته هم وکړه چې د حکومت سره ډېر غټ وسایل دي نو دا عمران خان ذمہدارو د لپاره دغه لپاره هغه ډېر زیات زور ورکړی دی نو دا کوم دلته ذمہدار دي د دې خلکو په دې باندې رزق روان دی هر څه روان دي چې دا د سین په غاړه چې نو یو ځل د سیلاب نوم دغه چې یو ځل د سین بچت شو ځمکه موږ ته بچت شو په هغې باندې څه وشو ولې دغه د سندري نه په هغې باندې دوکانونه جوړ شي په هغې باندې څوکدانه ته کاروبار کوي په هغې مارکیټ جوړ شي نو دا دغه ته حکومت ته هم پیدا ده عوام ته هم پیدا دا به شي چې د حکومت زموږ د غریب خلکو لپاره د کاروبار لپاره یو ځای مقرر کړو نو د دې به نوره دغه په سیوا چې بل چې دا کم د سیل په غاړه چې کوم ځمکې پاتې شي نو دې ته به ورته آبادي هم وشي نو دا شی به نور ښکلی شي بله په دې کې خبره ده چې د چېرې د چا ځمکه زیاته هغه نه بسنه هغه ته پاتې شي نو داسې خلک په دې کې دی چې هغو ځان ته د کورونو دپاره ځمکه ساتل دی چېرې زه په دې کې کور جوړوم خو خلک د دې روډ په انتظار دی هغه خلک ورسه کوي یو سړي ځان نه یو دغه جوړ کړی چېرې زه به زما ته په داسې میلاو شي زه به چې دی دا حکومت دا روډ موډ راشي هغه انتظار کوي چې زه به خپلو بچو له خپلو لمسو له خپل روډ له موږ به جدا کړو دلته به موږ ځمکه دلته به موږ کورونه جوړ کړو نو چې څنګه انجینر صاحب وایي چې ځمکې ګرانې دي په 2000 خبرو په 2000 باندې په 3000 باندې فوټ مونږ اخلو او هغه څنګه په دغه باندې دین چې بل څه کې په 3000 په 100 روپۍ سمکه والي نه جوړې وي بس باندې جی ګل نواب صاحب دا راته ووایه چې تاسو هم دلته کې انویسټمنټ کړی دی او شورګر کې هم تاسو ځمکه اخیستې ده تاسو چې کوم په 1500 یا په 2000 روپۍ فوټ اخیستې ده نو د حکومت ریټ خو ظاهره خبره ده چې دونه نه دی او انجینر صاحب چې کومه خبره وکړه نو دلته کومه مسله چې دا هم د دې نه جوړه ده چې حکومت ریټ نه ورکوي هغه ریټ د هغو ډېر زیات کم دی هغه چې دی د 360 یا د 400 پورې یا د 500 پورې دی نو په دې باندې به بیا تاسو څه د ریسک خپلوئ چې دومره لوی نقصان چې دی تاسو هلته کې مسافري د دې دپاره وکړه خپل کور کلی وپرېښودو هلته کې چې دی ستاسو د سترګو نظر وبایلو تاسو چې دی ستاسو جسم ته شوګر داخل شو نو دا به بیا تاسو څنګه دغه کوئ داسې ستاسو سره نور خلک دی لکه مونږ د شموزو اسرار صاحب وګورو چې هغه یو لوی انویسټمنټ کړی دی د سیند په غاړه باندې نو دا بیا تاسو ته څنګه محسوس کېږي څومره خفګان به درته مخې ته راځي سهیل باچا تاسو دلته راغلي یم زموږ د زندګي هم لیدلي ده ټایم یې هم لیدلی دی ټلیفونونه هر څه تاسو ته پته ده چې څومره په مشقت باندې مو دې ځای ته رسېدلي وي او مونږ د دې لپاره انویسټمنټ هلته کړی دی چې پاکستان ته پیدا وشي نو زه هریان دې ترم چې یو طرف ته اورسیز پاکستاني د وجې د ملک چلیږي او ځمکې دغه اورسیز پاکستانو اغوستې دي نو ظاهري خبره ده چې انسان ته به د تکلیف خو خود رسي چې زموږ دغه محنت پیدا سوه شو موږ خو د ځمکې د دې لپاره پیسې بچت کړي دي دلته یو په ځان تکلیف تېر کړی دی هلته کې اغوستی دی چې موږ چېرې زموږ عزت جوړ شي سبا زموږ بچي رالو شي چې د هغو کم سے کم ځمکې چې ته خپله سوچه کړه چې نن سبا هر یو کور کې خلک تنګ دی ولې چې د روڼو ګزاره نه کېږي د مزدور ګزاره نه کېږي د وریرونو ګزاره نه کېږي نو هر سړی وایي چېرې مونږ چېرته ځان ځمکه دغه کړې او چاپېره ښکته سیند دی او بره غر دی په منځ کې دغه ځمکې دي چې دا والي نو ظاهري خبره ده انسان هغه خپل محنت او خپل دغه باندې به انسان لازم خفه کېږي چېرې ما هغه دونه محنت کړی او ما ځمکې اخیستې وي ما پیسه بچت کړي وه ما په ځان باندې تکلیفونه تېر کړي ولو ما پاکستان ته پیسه رالېږلې وه هغه زما نه دغه شانتې بې ځایه حکومت لاړه ما ته هغه ریټ نه راکوي تاسو ته پته ده پټواري چې کله موږ ځمکې اخلو نو هغه یو شانتې ریټ وي نو کم سے کم حکومت له بیا هم دغه پکار چې په کمې باندې موږ اخیستې ده نو چې د دې ټایم مطابق هر شی ګراني ده نو پکار چې د هغې ځمکې هغه دغه موږ ته بیا هم میلاو شي د هغې هغه قیمت خو موږ ته میلاو شي که نه نو بس موږ خو لازم تکلیف انسان لازم تکلیف رسي موږ خو دغه سوچ کړی و چې دا زموږ اخیستې ده موږ ته به صحیح ریټ میلاو شي موږ ته به چې دی د کورونو دپاره ځمکې میلاو شي
چې هغه زموږ نه حکومت واجب حکومت چې دی دغه وس کېږي نو د عوام خو دوباره بیا وس نه کېږي که نه. ټیک ها ګلنواب صاحب تاسو خبره بالکل ټیک ته. انجینر صاحب کومه وګورو اورسیز پاکستاني چې دی په دې حکومت کې چې دی هغه یو لوی انویسټمنټ هم کړی او بدني مالی راغلی ول دلته د ووټ لپاره په لکونو روپۍ دوی ټیکټ اخیستی او د دوی مقصد دا و چې یاره موږ دلته کم زمونږ بچي دي چې دوی ته تحفظي زمونږ چې کم دلته مال جایداد دی چې دی د تحفظي د دې خلکو هم یو لوی کردار دی او کم چې سهیل بادشاه لاړې ورک شوې په حقیقت کې چې وګورې پی ټی آی چې دا سهیل بادشاه نو هغه انجینر صاحب تاسو غږ راځي جی ما دا وی ګوره پی ټی آی چې کله جوړه شو کنه جی نو په دې کې اولنې تیګه چې دنو پښتنو اچولې و دویمه تیګه چې دا اور سر کم چې زونګه فارن کې کم خلک چې دي ټیک شو جی کم چې مسافر نه دي کاغه پښتانه دي کا د بلې صوبې دي هغه پکې پیش ول صحیح وو زبر دا وایم چې داغه توقعات چې دي هغه او حکومت داغه په توقعات باندې پورا ونه خاتو زبر لنډه خبره د روډ په حواله دا وکما روډ په جوړیږي روډ خامخا به جوړیږي جی بالکل خامخا به جوړیږي زویم چې د خلکو لا هغه ریټ دی څنګه چې ما تاسو ته وایي چې په لاهور کې گرین لاین جوړېدو نو خلکو به وی چې را خدای کی چې دا گرین لاین زما په ځمکه راشي هغه ریټ هغه ورکاو ریټ دونه زیاتو دلته خلکو ته هغه ریټ نه ملاويږي ما خو تاسو ته وی کنه چې د مانیار ځمکې په 2,500-3,000 باندې فوټ ته یا د بیرپورټ ځمکې هو تقریبا 2,500-3,000 باندې فوټ ځمکه ده نو د خلکو ته بس ور کوي 2,500-300 زیات نه زیات 400 روپۍ 400 هم مشکله ده بالکل جی ها انجینر صاحب تاسو چې تاسو نه یو مونږ د وخت کې پیدا چتاو چې تاسو په دې خبره ډیر زیات نظر دی او په بیلډینګ او په انجینیرینګ ورک کې چې تاسو یو لوی تجربه ده کدا روډ څنګه چې ما وې د سین دوه طرف وتړل شي یو کې چې دینو واکینګ ټریک جوړ شي او دغه موټر وې چې دی دا بالکل د سین په غاړه لاړ شي او د دې چوتواله چې دی 18 فوټ ته نو آیا د سیلاب خطرات چې دی هغه خودغه خو یو قدرتي اپات او کم چې دوی سیلاب یادای نو دا به ډیره خنه منسوبه نه یو د وخت د سین د تړلو چې دی نو هم به یو لار جوړ شي سهیل بادشاه د دې وخت له دی وس دا کومه خبره چونګه کو کنه چیرې ټولو طرف ته تړلې شوی دنګ وي دا بوش جوړیږي هم دغه دی خو مین خبره دا ده چې ریټ د ته ملاو شي بس لنډه خبره دا ده دا اوس باندې نه د دې ټندر اوس چې دي خو کم از کم چې 1 سال دی اوس په 1 سال کې چې چا په پټوار کې په د خلکو ته په ریټ په 1 سال باندې او اول په 3 سال ملاویدل په 3 سال کې په پټوار کې چې کم ریټ یې آب جمع کېدو په 3 به تقسیمېدو ایوریج به چې تر کم ریټ راغلو په هغه ریټ به د خلکو د ځمکې براوي دی اوس د دې حکومت دا پالیسي دی په یو کال کې دنه په دغه ځکه چې ځمکه په کم ریټ خرڅ شي هغه ایوریج راوباسي او په هغه به دونه پیسې ورکړي خو زه هم چې دوی ریټ ملاو شي بس نور روډ کې دی انجینر صاحب د حکومت لپاره خو ګران نه دا دلته چې کم ولسو سیږي هغه احتجاج کوي په دې باندې هغه په خپدي هغه په خپل دریز لري او دا هغه کم موقف چې مخې ته راغلی دی نو هغه بالکل ټیک ټاک چې دی صحیح موقف ته پاغي کې چې کم د زمیدار موقف ته هغه هم ټیک ټاک ته کم چې ځای خلک دي د چا چې ځمکې نه دي هغه هم دا غواړي چې د سین په غاړه وشي نو د حکومت د پاره بدلیدل چې دي دا سګران نه ده او وزیر اعلی دا وخت زموږ د سواد سره تعلق ساتي د مټي سره تعلق ساتي هغه د جیدات خاوند دی دا
دا خو د صوبایي حکومت جوړی جی دا روډ دا اوس وفاقي حکومت خو نه جوړی څنګه چې دا کرنل شیر خان دا کم روډ چې جوړ شو 81 کیلومتر دا صوبایي حکومت راکړی دا صوبایي حکومت جوړی وس پکار دا چې دغه ایم پی ګان چې چاره دو ووټ ور کړی دی دغه ایم پی ګان په اسمبلی کې راپاسي په اسمبلی کې صرف یو وقار خان راپاسي دلې اپ احتجاج کړی دی نور په یو ایم پی نه راپاسي دلې پکار خدا چې دا ایم پی ګان راپاسي جی ګلنواب صاحب ګلنواب صاحب تاسو چې کوم د مانیار یا زموږ د سب ډیویژن بریکوټ یا د تانې ایجنسی یا مخکې د سوات د کابل چې څومره متاثر خلک دي هغه هم دا وخت چې دی په دې باندې ډېر زیات خفګان دی خلکو ته او ډېر زیات تشویش دی څه ګڼئ انجینر صاحب چې کومه خبره کوي چې یاره د دې ټینډر شوی دی دا نه واپس کیږي دا به هم داسې ځي نو تاسو په دې باندې چې دی بیا به څنګه رضا کیږئ که دغه 4 ساله یا ستاسو د ریټ کومه مسله چې دا که دا وشي نو دغه بیا تاسو ته منظوره قابل قبول وي سوال باچا ډېره ښکلی سوال تپوس ته وکړو او دا تاسو په دې کیمرې په ذریعې باندې دا خبره تاسو مراد سعید ته محمود خان ته هغو ته ورسوئ چې کم سے کم لکه د انجینر صاحب خبره چې دا به جوړېږي بلکې سر ویبسایټ دی د دې نقشه پاس شوي د دې ټینډر شوی دی د دې پیسې راوتې دي هر څه چې شوي دي خو کم سے کم اوس چې څه کېږي هغه خو شوي دي هغه به کېږي نو که مونږ یې نه قبلو نو د حکومت سره خو څه کېږي نه خو کم سے کم چې د خلکو ته هغه ریټ صحیح میلاو شي او پیسې به د زر میلاو شي نو د حکومت مسلې دي دغه دي چې موږ ته پیسې ریټ میلاو شي هو چې د ریټ او دغه میلاو نشي نو دا ډبل تکلیف دی او ډبل ټینشن دی نو دا خو موږ د مشرانو ته پکار دي چې کوم موږ د کرسۍ ته رسولې دي ولې دوی سملې ته نشم تللی تاسو نشئ تللی انجینر صاحب نشي تللی دا کم کسان چې موږ دغه کړي دي نو کم سے کم دې ته تاسو زموږ د غږ ورسوئ چې تاسو هر څه چې ته کومه نقشه پاس کړې ده هر څه چې پاس شوي دي خو تاسو د دې خلکو باندې اوس یو رحم وکړئ اوس دغه پې وکړئ چې دې ته د خپل حق صحیح ورته میلاو شي او زر ورته میلاو شي نو د هغې مطابق به خلک نور خپل پلین جوړ کړي نو چې دې 2 کاله 3 کاله یا 1 کال پیسې ورکوي نو د هغې مطابق بیا ځمکې نور هم ګرانېږي نو هر شی ګران دی نو پکار دی چې د ځمکې هم دی هغه خپل دغه وکړي چې د هغې مطابق دا ریټ ورکړي نو انشاءالله نو خلکو ته به دونه ډبل دغه میلاو نه شي چې یو طرف ته دغه شي یو طرف ته په ټایم پیسې میلاو نه شي یو ورته ریټ کم میلاو شي نو دا لکه ډېر د افسوس خبره ده او کسانو دا لکه ډبل تکلیف ته موږ ته به ډبل تکلیف میلاو شي باچا صاحب تاسو به بیګانه بل بیګا په خبرونو ته زو ناسو مانو ال کی اغي کی خبر وچلې دو بالکل جی زموږ سره چې د تربیلا ډیم بالکل جی د سوات ها جی انجینر صاحب او تاسو غږ راځي وایي جی وما بیګانه بل بیګا خبرونو ته ناسو مانو اغي کی یو خبر وچلې دو چې د تربیلا ډیم متاثرون ته په های کورټ کې هغه کیس دغه کړو بیا په دوباره سپریم کورټ ته تللی ول نو شپېته کاله بعد هغه ته هغه پیسې به میلاویږي نو څنګه چې دغه ګلنواب صاحب وی چې دا پیسې په کار دي چې د زر میلاو شي فرض کړه ته شپېته کاله بعد یا شل کاله بعد پیسې میلاویږي نو د پیسې خو هغه ویلیو برو ختمي حیثیت ختم شو جی یعنی بالکل ختم شو جی د تربیلا ډیم زید مننه زموږ سره انجینر شرافت علي او د سوات مهمه مسله چې یو طرف ته د خوشحالۍ ده موټروي چې دغه جوړیږي او خلک ورته ډیر زیات خوشاله دي خو دغه موټروي د شورګر په منځ کې زی پاغه باندې ځای ولس ډیر زیات خپدي دغه چې کم د ځمکې مالکان دي ظاهر خبر ده هغه بیا ډیر زیات خپدي دغه سره چې کم زمیدار دي هغه ډیر زیات خپدي نو انجینر شرافت صاحب چې د دنه او د پیدا واغستا چې د چونکی دلته کې د جرګې چې د یو اهم رکن دی او د دوی د کمشنر ملکان سره چې د هم په دې سلسله کې میټینګ شوې دي او ورسره چې د دوی سټرایک چې دی هغه هم کړی دي ګلنواب صاحب چې دغه په قطر کې ژوند کوي او د غرض د پاره تل چې را دلته ځان له کور لا حجرې لا چې کله ریټایر شمه او د قطر نه راشمه چې دلته زما د بچو کورونه نو د هم یو انویسټمنټ کړو او دغه شورګر کې ځان لازمه اخیستی و خو چونکی د سوات موټروي دغه سیستم چې دغه متاثر کړه دغه شانتي اسرار صاحب کومه وګورو په قطر کې د الانیس کمپنی اونر دی او هغه هم دلته لوی انویسټمنټ کړو دغه ټول خلک د دې سره متاثر شو یو طرف ته خوشحالي ده او بل طرف ته متاثرین دي
نو مراد سعید چې دلته کې د قومي اسمبلی او بیا وفاقي وزیر دی، محمود خان چې د سوات مټي سره تعلق دی، چیف منسٹر دی او ډیر بهترین کارونه په دې صوبه کې روان دي. عمران خان که موږ وګورو نو د هغه سوچ دا دی چې یاره زه ټوریزم چې دی هغه بحال کم پیک ته ورسو. نو دغه شانتي دا منصوبه چې دا زمونږ د شلتالانو باغونه او زمونږ زمیندارۍ ته یو لوی زیان رسوي. نو دا زمونږ غږ چې کم خلکو ته رسي نو مونږ هغوی ته په سوال په طریقه باندې دا خبر رسو چې دغه منصوبه چې د سیند په غاړه وشي او د ټوریزم دا لوی بنیادی منصوبه چې د عظیمه منصوبه چې نو د دې ته بعد د سوات ځایي خلک د ملکنډ ډیویژن ځایي خلک ډیر زیات خوشاله دي. خو چې د سیند په غاړه وشي زه د ګل نواب صاحب او د انجینر شرافت ډیر شکرګزار یم چې دوی په دې اهم خبره باندې موږ خپل قیمتي وخت راکړو. د لوی الله په امان، مهرباني. السلام علیکم.